ویلکم بیک یو ځل بیا هرکلې په خیر راغلی ستړي مشئ پروګرام نن زمونږ په کلي کې زه یم ایډي جان او دا ټایم مونږه لایو یو زمونږ د فیسبوک د افیشیل پیج نه زمونږ فیسبوک افیشیلی پیج دی سونو پښتونخوا لایو یو راتلی شي او ملګرتیا کوی شي پوره نیمه ګنټه به موږ تاسو ملګرتیا وي او دا پروګرام تاسو کتی شي هر هفته د اتوار په ورځ باندې 12 بجې نه 2 بجې پورې صرف او صرف په سونو پښتونخوا نو تاسو کوشش وکئ چې څومره هم زر راتلی شي او جاین کولی شي زموږ دا ټایم لایو هم دی د فیسبوک چې کوم زموږ افیشیلی پیج دی دا غینه موږ لایو هم یو او تاسو موږ ته کال هم کوی شي میسج هم کوی شي پروګرام کې په ډېرو طریقو باندې موږ سره شرکت کوی شي خو کچرته دې زړه و نو دا ټایم تاسو کوشش هم وکړئ چې د فیسبوک د لارې چې څوک هم دا ټایم پروګرام ګوري نو هغه د دې لایو شیرینګ هم وکړي ځکه چې په هغې کې زموږ ډېر داسې مینوال دي چې هغه غواړي چې هغه په دې پروګرام کې شرکت وکړي په دې پروګرام کې موږ سره ملګرتیا وکړي خو اصل کې مسله دا جوړه شي چې ډیر خلک دا وي چې هغې ته مطلب پته نه لګي یا زمونږ لینک چې کوم دی هغه ورته پته نه وي چې مونږ به په څه طریقه باندې که مونږ آوټ آف کوریج چې کوم ځای کې زمونږ ورته نیټورک راځي مطلب مونږ د هغې ځای نه په بل ځای کې یو نو هغې ته بیا دا اندازه نه کېږي چې مونږ په څه طریقه باندې دې سره پروګرام کې شرکت وکړو یو خو هغې زه ایزي طریقه درته ښایم لکه څنګه چې تاسو ته مونږ ته میسج وکړئ په څه تاسو ډایرکټ چې کوم میسج وي کې پی کې سپیس میسج بیا راسن کې بدري اټیو باندې په هغې کې کوشش دا کوئ چې په هغې کې تاسو ته یو بیک میسج راځي یو فلش میسج دله راشي زمونږ د سایډه نو په هغې کې به دا وي چې په هغې کې یو لینک وي نو لینک چې کله تاسو واخلئ نو لینک بیا تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله ډاونلوډ کړو نو تاسو د دنیا په کم کونج کې هم وایي زمونږ اواز تاسو اورېدل غواړئ نو بالکل یې تاسو اورېدی شي او راتلی شي پروګرام کې شرکت کوی شي نو دې نه علاوه که تاسو غواړئ نو تاسو فیسبوک زمونږ افیشیلی پیج دی سونو پښتونخوا هغه جاین کړئ نو په هغې کې به هم تاسو ته وقتاً فوقتاً نوټیفیکیشن به هم درته ملاویږي چې مطلب د چا هم لایو پروګرام سټارټ شي نو تاسو به ډایرکټ چې کوم دی نوټیفیکیشن ملاویږي او نوټیفیکیشن سره سره که تاسو غواړئ تاسو دلته وئ تاسو ته زموږ آواز را رسي نو بالکل تاسو موږ ته ډایرکټ کال هم کوی شئ میسج کوی شئ د هغې هم درته طریقه ښایم که چېرته غواړئ چې تاسو موږ سره ملګرتیا وکړئ پروګرام کې شرکت کول غواړئ نو بالکل راشئ موږ ته کال وکړئ په 091 52 153 او دې نه علاوه مونږ ته میسج هم کوی شي کې پی کې به ولیکې سپیس به ورکړي ښکلې شانتې کې میسج راوبلګي په 3 په 8881 باندې به تاسو چې ډایرکټ چې کوم میسج هغه به هم مونږ ته راورسي او دې نه علاوه خپل کامنټس کوی شي کامنټس کولو دپاره یو ځل بیا درته وایم تاسو مونږ ته فیسبوک باندې ډایرکټ کامنټس کوی شي زموږ د فیسبوک افیشیلی پیج دی سونو پښتونخوا لکه څنګه چې تاسو ته پته وي چې دا ټایم مونږ لایو یو نو لایو سره سره به مونږ دا هم کوشش کوو چې مونږ خپل آواز ډېرو خلکو ته هم ورسوو نو په دې وجه باندې چې کوم د شیرینګ ډېر زیات لازمي دي چې تاسو لازمي هم شیر وکړئ زموږ چې کوم لایو دی په هغې کې چې موږ سره ډېر ملګري راشو ډېر خلک د دې پروګرام نه هم خوندونه واخلي او پروګرام سره سره چې کوم علاقې بارې کې زه نن خبرې ترې کوم تاسو به موږ سره په سکرین باندې ګورئ هم چې هغه موږ د باجوړ په ښکلاګانو باندې نن خبرې ترې د باجوړ هغه علاقه چې زه هم ډېرو کمو خلکو ته به هم پته وي دې حوالې سره خو خیر زما کوم د باجوړ اورېدونکي دي د باجوړ د سایډه نو هغې خلکو ته به ډېره ښه پته وي او زما به هم دا کوشش وي چې کوم هغه خلک د باجوړ د سایډه وي نو راشئ کال وکئ او دې حوالې سره موږ ته نور هم معلومات راکئ چې نن زموږ پروګرام دی چمرکند باندې چمرکند د باجوړ ښکلاګانې خو هسې هم ما همیشه یو خبره کړې ده چې ښکلاګانې زموږ چې کوم ناردرن ایریا دي یا زموږ سابقه فاټه ایریا دي کوم د غرونو علاقې دي موږ سره هغه مطلب که موږ څومره هم تعریفونه کوو څومره هم پې خبرې کوو نو هغه موږ سره هغه الفاظ ختم شي خو د هغې موږ هغه صفت او هغه ښکلاګانې نشو بیانولی وجه دا وي چې په هغې کې الله تعالی دومره حسن ایښی دی چې په دې دنیا باندې موږ که سوچ کوو چې مطلب ډېر خلک دا سوچ کوي چې جنت او په جنت موږ څنګه وګورو نو راشئ زموږ د غرونو زموږ د قدرتي ښکلاګانې چې کوم دي نیچرل ایډونچر چې کوم دی نو هغه وګورئ او هغې دې علاقې ته راشئ نو که زه دا خبره وکړم د چمرکند په حوالې سره چې چمرکند هم یو دومره زیاته ښکلا ده چې په دې کې که مونږ په دې دنیا باندې سترګې پټې کړو یا مطلب دې علاقې ته مونږ لاړ شو دې حوالې سره که تاسو چېرته په یوټیوب باندې هم سرچ وکړو نو حقیقت درته وایم تاسو ته به داسې لګي چې په حقیقت چې جنت مطلب ګوره د قدرتونو د الله تعالی کتل چې کوم د قدرتي ښکلاګانې دي نظارې دي د دې نه تا ته انسان ته دا یو سوچ راځي چې د الله تعالی په دې دنیا مونږ ته دومره ښکلاګانې راکړي دومره زیات حسن دې علاقو ته ورکړی دی نو جنت به څنګه وي د الله
الله تعالی قدرتونه که کتل غواړئ نو داسې علاقو ته لاړ شئ چې هغه نیچرل جوړې شوي وي لکه څنګه چې زمونږ د غرونو علاقې دي او ښکلاګانې دي. نو داسې زمونږ د ضلع باجوړ چې کومه علاقه ده چمرکنډ چې هغه د جنت یو وړه شانته کې ټوکړه الله تعالی د علاقې ته ورکړې ده. وجه څه ده چې په دې کې بې انتها زیات حسن دی. دا علاقه ډېره زیاته ګرین او دې کې اوبه چشمې ابشارونه ورسره ونې بوټي ځنګل او دنګ غرونه او د مرغو چغار چې کم دی دلته راځي. دې سره په دې علاقه کې به انتها د ښکلاګانې خو اسم ځان ته راکاږي چې د علاقې خلک وګوري. خو دې سره بیا د دې علاقې چې کم اوسېدونکي خلک دي د هغې مهمان نوازي د هغې مینه د هغې محبت تاسو به کتلي وي زمونږ د باجوړ نه چې کوم خلک تعلق لري په ډېرو علاقو کې پاتې کېږي ډېر بهر ملکونو کې پاکستان تقریبا په هر ښار کې د دې خلکو مینه تاسو کتلی ده د دې خلکو محنت هم تاسو کتلی دی د دې خلکو مهمان نوازي هم تاسو کتلی ده. حقیقت درته وایم چې زما ډېرو خلکو سره ناسته پاسته شوی د ډېرو علاقو خلکو خو الحمدلله ما چې څومره هم د باجوړ څومره هم ملګري څومره زما یاران دوستان پاتې شوي دي بې انتها مهمان نواز او بې انتها پښتانه خلک. زه خبره به کوو نو د چمرکنډ په طرف باندې د دې د کتو دپاره او حقیقت درته وایم چې زما نه خبرې زیاتېږي هم او بعضې هلته ټایم هم داسې وي چې موږ سره نیمه ګنټه لایو وو هلته بیا ما نه خبرې هم پکې زیاتې. چمرکنډ دومره بې انتها ښکلا ده په دې علاقه کې چې که چېرته ما اوله هم خبره درته وکړه تاسو غواړئ مطلب هغه ډېر خلک د نیچرل چې کومې په دې علاقو کې ونې بوټي وي او په دې کې دا کېناستو. ما یو خبره ته وکړه چې کوم هغه خلک چې په داسې ځایونو زیات خوښیږي هغه خلک بې انتها حسن پرست وي بې انتها د الله په قدرتونو باندې مین خلک وي. نو د چمرکنډ که څوک هم داسې خلک وي چې نه وي کتلي چکر یې نه وي لګېدلي نو زه دا ورته ریکویسټ کوم چې یو ځل خامخا وګورئ. که تاسو ګورئ ډېر خلک په دې خبرو سوچ کوي چې مطلب ښکلاګانې به څنګه وي. مطلب ډېر خلک موږ په ښارونو کې پاتې شوي چې کوم خلک وي هغې ښکلاګانې خو چې کله هم ته داسې علاقو ته وځې نو تا ته د قدرتونو پته ولګي تا ته د نیچرلي چې الله تعالی کوم حسن دې علاقو ته ورکړي وي هغه په داسې علاقو کې تا ته پته لګي. یو خو بعض داسې وي چې ارټیفیشل موږ جوړ کړي وي دا ډیزاین کړي مو څه کړي انجینران دي. یو وي د قدرت چې په خپله کوم علاقې ډیزاین کړي وي. نو دې علاقه که تاسو ګورئ چې هغه ځای موږ وګورو چې موږ هغه څه وي هغه انسان په خپلو سترګو باندې بیلیو نه کېږي یقین نه راځي چې زه په دې دنیا کې ګرځم نو هغه چمرکنډ لازمي هم چمرکنډ ته چکر ولګوي ځکه چې په دې کې کله هم ته ګرځې نو په هر سایډ باندې یو خو به تاسو ته ګرینري میلاویږي مطلب که ونې بوټي دي په دې کې بې انتها ډېر میوهدار بوټي به هم تاسو ته میلاویږي دنګ واړه غرونه او ګرینري دا خو هغې سره دلکشو مناظر پیش کیږي په هر سایډ باندې. بیا که تاسو ګورئ دلته په دې علاقه کې د اوبو چې کوم سیستم دی مطلب د کمې چشمې دي کمې چینې چې موږ ورته وایو هغه په دې علاقه کې بې انتها ډېرې زیاتې دي. مطلب د کوم ځای کې هم ته وغواړئ کوم ځای کې هم تاسو غواړئ چې مطلب موږ دلته سټې وکړو یا دلته یو کیمپ ولګي یا بیس کیمپ چې کوم لګي یا ملګرو سره لاړ شو که موږ چېرته داسې پروګرام کوو نو موږ ته مطلب څه فیسیلیټیز نو دلته د دې څیزونو به انتها زیات اویلیبلیټي ډېرې زیاته ده چې مطلب په هر ځای کې مطلب د غرونو په ډېر اوچت ځایونو کې به هم تاسو ته چشمې اوبه او ابشارونه میلاویږي. او دې سره که تاسو ګورئ په دې علاقه کې یو زیاته مزه ده یو بل څیز ډېره زیاته ده چې هغه کله هم ته داسې علاقه کې کښېنې هغه د مرغو او د هغه څه وي هغه د علاقې خیر هغه چې کوم ځناور وي په دې علاقو کې ګرځي د هغې اوازونه دغه د انسان ځکه دې ته خبره درته وکړم که نه ما په دې خبرو باندې بې انتها ډېر سوچ کړی چې یو انسان بې انتها ډېر زیات بیمار ولې نه ولې زیات په ټرس کې نه وي دی سټرس چې کوم په ده باندې ډېر زیات موږ په دې ښارونو کې کار دی دا کار دی ارن دی ګاډی دی ګرمي ده بجلی لاړه راغه فلانې وشوه یخني ده دا ټولې کیسې کس مطلب هغه انسان باندې ډېر زیات برډن شو دې وجې نه چې کوم د موږ دماغي ډېر زیات په ټینشن او په ګسو کې پراته وو نو هغې د ختمېدو دپاره او خپلې بیماریانې ختمېدو دپاره حقیقت که زه درته وایم چې کله هم تاسو ښکلې علاقې ته لاړ شئ داسې علاقو ته چې هغه د ونې بوټي او غرونه د الله تعالی قدرتونه یې په هغې کې نو هغې سره ستا 50% چې کوم دی په مطلب په یو هفته کې ستا
90% ورسره ریکوري هم کېږي. اني هو اوس به بیا وایي چې دا اوس راته شکر دی چې څه خرڅوم نه کني والله چې بیا به راپسې تاسو وي چې ګوره دا داسې په خوږې خبرې کوي. خو زه صرف د ستاسو دپاره وایم او زه د خپلې دې علاقو دپاره وایم چې لاړ شئ دې علاقو ته خپل فیملي سره چکر ولګوئ ویې ګورئ او د چمرکنډ ښکلاګانې هم وګورئ باجوړ. نو په دې علاقه کې ما اوله هم خبره وکړه چې د دې علاقې چې کومې چشمې دي کومې اوبه راوځي هغه بې انتها خوږې دي او بې انتها بهترینې او بې انتها د شفا. زه دا وایم چې زمونږ د غرونو د دې علاقو د خلک صحتمند ولي مونږ ډېر خلک په دې باندې خبرې کوو ریسرچ پې خو دا اصل کې که زه خبره ته کوم چې د دې ځایونو چې کومې د اوبه دي که نه لکه د انسان ټول سیسټم خو بدي چلیږي په اوبو باندې نو هغه اوبه بې انتها د شفا نه ډکې اوبه دي وجه چې هغه د غرونو منځ کې دی راځي د غرونو نه راوځي نو په دې کې بې انتها قیمتي الله تعالی چې کوم هغه ونې بوټي وي چې هغه د انسان دپاره شفا جوړیږي نو هغه اوبه په هغې باندې راځي د هغې چې کومه شاخونه وي په هغې لږې راځي او بیا مونږ سکو نو هغه بې انتها مطلب یو خو بې انتها ډېرې زیاتې خوږې وي او ډېرې بې انتها شفا نه ډکې او صفا اوبه. نو بیا که زه دا وایم په دې علاقو کې چې کوم د چمرکنډ کم خلک دي هغه هم زیات کوشش کوي چې هغې خپل باغونه دا څیزونه که مونږ وګورو نو دلته سیب خوبانې اخروټ انګور او داسې نور ډېر زیات چې کوم دي دې خلکو باغونه خپل هم جوړ کړي دي چې هغې خلک مطلب هغه بیا په ټایم ټو ټایم چې کوم دی کله د هغې سیزن راشي نو هغه بیا خرڅوي هم. خو یو خبره ستا وکړم مونږ دلته په دې بازارونو کې دا فروټ خورو که نه یا سبزي خورو یا څه نو زه حقیقت که درته ووایم که نه چې هغه په هغې شانته کې مزې پکې نشته دی وجه چې هغه ټول هایبریډ دي مطلب په دوايانو باندې فلانې دوایي او دا دوایي ها دوایي په دې دوايانو باندې مونږ خپل فروټ او سبزیان او دا څیزونه بې وخته او بې ټیمه خو زمونږ د داسې علاقو یو خو په دې کې د اوبو ډېرې بې انتها نیچرلي اوبه ورته میلاویږي چې هغې نه هغه فروټ کې او سبزي کې یو خپل جان وي او خپل یو مزه وي پکې. زه نوره خو پرېږده زه ته یم چې هغې علاقې غنم او جوار چې کوم دي مکۍ چې کوم مونږ ورته وایي تاسو به دلته په ښارونو کې هم خوړلي خو د داسې علاقو لکه څنګه د چمرکنډ او داسې د غرونو علاقو چې کوم هغه څیزونه دي هغه هم دومره ټیسټي دي چې ته خورې دلته به تا ته ټیسټ کله هم میلاو نه شي. اني هو خبره نه اوږدېږي تاسو کالس ته به هم زما ستاسو کامنټس هم را راغلي دي په هغې به هم ستاسو کامنټس به هم شاملوم او کوشش وکړئ چې لایو شیر وکړئ چې ډېر ملګري ترې مزې واخلي. اصل کې خبره پاتې د مهمان نوازۍ شوه دا خلک ما اول هم خبره وکړه چې په دې کې هغه زوړ رسم رواج ثقافت کلتور وس هم پروت دی. دا خلک میلمنو ته خوشحالیږي دا خلک وایي چې مونږ ته راشي میلمانه هلته چې علاقې ته میلمه راشي که نه د لرې لرې ځای نه به تاسو ګورئ که نه چې وویني چې وایي دا خو د بل ځای نه دا کس راغلی دی یا میلمه دی نو هغه به تا ته ډېر لرې ځای نه هم راځي تا سره به لاس ملاوي تا حال احوال تپوس به کوي څنګه یې ښه یې جوړ یې څه مسلې څه خدمت یې څه او هغه به کوشش کوي چې یار دې میلمه زه په څه طریقه باندې لږ خدمت وکړم هغه خپل هغه خدمت چې کم دی د میلمه هغه داسې په ځان ګڼي لکه څنګه چې مطلب مونږ به ځان باندې فرض ګڼو نو هغه داسې علاقو کې ځکه چې په ښارونو کې به تاسې پته وي که نه السلام علیکم بس تیر شي ښه و به ټیک ټاک کیسه ختمه. هلته زمونږ د کلو د غرونو د علاقو چې کم خلک دي نو هغه د خبرو ته خوشحالیږي چې ماله میلمه راشي. اني هو بیا به خلک وایي چې خپل د غرونو نه تعلق لري نو ځکه دومره ډېر صفتونه کې نو تاسو به کتلي ښه او دا به وهم ګورئ حقیقت درته وایم. او بله یو خبره صرف او صرف دلته پکې دا اډ کومه چې که چېرته هم حکومت لږ په دې خبرو باندې توجه ورکړي چې زمونږ دومره ښکلاګانې زمونږ چې کوم سابقه د فاټا علاقې یا زمونږ زم اضلاع دي په دې کې الله تعالی دومره حسن ایښی دی خو صرف او صرف د حکومت عدم توجه د وجې نه چې هلته دا چې کوم زمونږ ټوریسټ لاړ شي د هغې دپاره د رعایش د هغې دپاره چې کوم د صحت یا د ټرانسپورټ د دې څیزونو لږ ایشوز دي نو زه حقیقت درته وایم چې که حکومت په 100 کې یو 2% هم دې له توجه ورکړي نو زما د دې علاقو د دې ځایونو خلک چې کم دي هغه به خود مختاره شي خپل په کور دننه به ورته کاروبارونه میلاو شي. زما کالرونو سره هم خبرې کوم هغې نه مخکې څو کامنټس راغلي د هغه شاملومه. دیکھتی کو سنتی کانو آپ کو کیسر اسلام کیس کا سلام پہنچی امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے. چند اشعار ہے بہت شکریہ آپ کا کیسر انشاءاللہ اشعار بھی آپ کے شامل کریں گے تھوڑی دیر بعد. سلام جی پاکستان آرمی لو یو تھینک یو شاہد اختر دی
ظاهر حیران سلامونه څنګه یې ظاهر حیران یمه د باجوړ نه هلکه نن خو ستا په باجوړ خبرې شروع دي څنګه یې حیرانه ښه جوړي او سید بادشاه شکریہ سلام ایډي جان وعلیکم السلام تhank you سید بادشاه عابد مسیدی د بنو نه سالومینا قابل کو عابد خان بنی د شترغلای رن کې سخته ګرمي دو مړو دی کیر خدا چکی عابد خان مننه thank you السلام علیکم ارمان افریدی فرام باړه ستړي مشه سید بادشاه سو کیوټ سو نایس ایډي جان thank you سید بادشاه عبدالصمد د خپل کلی اولډ سرویکینه سپیشلی سالومینا قبول کو ماشاءالله خوشحال شوله حقیقت ته چې ویس خو په اولډ سرویکی باندې ها سخت شم موسم راونی سمت خانه تو خو جنور تر سوالای دی میش خو چې کی ما دو بس ګرمي دو میږي چګم سره وخستی دو تو سو چې کی ما د خپل مرغه ټنګا درته وای چې مرغه شوی دی کنه ویس خو پالوسش نه شوی وی تی تونو لګې دلی وی ها او ګورګوره حالاول خامه خرته وای چې ګورګوره تور شوی دی او کنه چې بیچره سړی دی د تا در منډه کې کم سے کم در موقع خور کاوي مننه thank you عبدالصمد ډیر د خوشحال کړ چې میسج دی وکړه کامنٹ ته وکړه سلام ارمان افریدی سلام کوم ریڈیو کنگ امیر تنہا تھا مننا فراز علی اس میں کوئی شک نہیں کہ باجوڑ ایک خوبصورت علاقہ اچھے لوگ ہیں لیکن وہاں پر بعض لوگ امن نہیں چاہتے تاکہ ہم جائیں اور وہ علاقہ دیکھ لیں اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے خاص کر کے کے پی کے کو بہت شکریہ بہترین بات آپ نے کی اور خود ہی دی وہ کی چې مونږ کې په خپله شعور راشي چې کم د دې علاقو اوسېدونکي خلک مونږ کې په خپله شعور راشي امن راوستو دپاره په کور کې مطلب که زه بهر نه ډېرې چغې ووهم خو چې کور کې دننه کم خلک دي هغه خلک په خپله باندې امن نه راولي مطلب یو کور کې جګړه شروع ده که زه بهر دروازې نه ډېرې چغې ومیس نه کېږي خو هلته چې کم اوسېدونکي خلک دي هغې باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي مننه ناهر الله فرام تتارا ستړې مشې او هلکه سډيري کسدې شو نایس تا ډیره مننه سلیم مسید ګډ مننه thank you ملکه خدای دې خوشحال ستا ملک سلیم امو مشرور د میژه فخر مننه دې کو السلام علیکم تاسو او ټول مینوالو ته سلامون ډیره مینا د ارج صابر بالاګنه اډي بای په د جیب کې د س اچولې دی الکه پته نه لګي خو پته نشته دا څه پکې لګېدلي دي نظیم الله خټکي السلام علیکم اډي بای وایه کنه څنګه بالکل ټیټه کې مننه دې کوم thank you او عابد یې پیپر مې دی د اف اس های 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 بس خو زه بیس نه درته یا عابده لایو یې کني بیا مې کیسه تکړه چې ویله باندې ترغلی ورځم کالرانو سره خبرې ترې کوم په 0 ګورو فرست کالر چې څوک دی او د کم ځای دی څه ویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ترو پر خی طبیعتونه ده څرنګه یې ترو پر خی جوړی ترو پر ګرمي سره کتی په غوګونو باندې دروند کړل نه په غوګونه نه دوند کړه خبره دا و چې لشکي امونه اغه ورای شای وا هډفون مو چې سړی شکمال غونډه کې شولو چې څنګه چل دی نه نور نو شکوان با صرف دا خبره و چې اوس یې نورتلو ځکه چې هډفون مې نه ولګولي امین خون څرنګه یې ترو پر خی الله دې قدرمن کا تخیل صحت ته زه بالکل ټیک ټاک یم چمرکند په حواله سره د اورېدل او څه وایې یاره چمرکند نه د تو د خولې اورېدلو د مو ملګري شته یم بنیو دی ډېر په د بوجاور کې و ډېر انویټیشن یې کړی دی ډېر خو تلی ویرې نه یم ودای کې مور غر دغه شونته دغه لوکو سایډ لا عنایت کړي دغه لوکو د مو ملګري ډېر دي کنه او ډېر تعریف وکړلو خو زه به ته بنیو دی خبره دا وکم کنه چې کا ګرد خیبر پختونخوا تر پر وکسه کنه نیچرلی حسن نه الله تعالی مالا مال پیدا کړی خو بدمرغي او بدقسمتي دا چې د سرکور د طرف نه وته فیسیلیټیز نشته دی نور دو چې کومه نیچرلی هوا د دو اب او هوا د دو کوم ونه بوټي یا د نور شایونه دي د خلک چې کوم صحتمند دي و کم د خار ولای دا خو بیمارون وي بس دا خو ارتفیشلی وطنیو لکه زه توله فار ایگزامپل سویزرلند خایم یا دوبه او خایم دوبه ارتفیشل دو مالامال دو بس په هر شي باندې نور یې جوړه کړی نو د مو پښتونخوا چې چېتا کسه کا وزیرستان کسه کا تیرو کسه کا ممن کسه په هر ځای کې وخپل حسن و یو خپل یا غپرو تاینو والله چې دغه شاینو لا بس د سړی زړه غوړي چې د ابن بتوته غونډه کې د ټوله پښتونخوا سړی د خپل خپونه لوټ کی و وکسی نو ډیر خپل خو یې سو حسن دای پکې او چې کمه کدی ولې لوکې دي تر پر دغه خلک صحتمند تندرست عمرونه ډیر هر یو شای نو دا بس ارتفیشل دونه خو فیسیلیټي بعد مرغینا وته نشته کله ډیره فیسیلیټي وته و شو لګه مالا مال شول نو پتا کې ډیر خپل خو یې سو ډیر غدي و پروګرام مې ته د خپل د چمرکند ور و د سر نه ډیره مزه یې مننه ده کوم ډیره مننه من خون تانک یو چې کال دغه پروګرام کې شرکت وکړه ولا ټپای ته ډالې یو شي خلک د خار مینه برباد کړل هاي هاي
خلک د ښار مینې برباد کړل و د یارانې خو کلیوالې خوند کوي نه. ډېر ښه مننه دی کوه تانکیو. ډېره مننه امین خان مونږ سره خبرې تېرې وکړو. حقیقت هم دا دی چې مونږ ته د امن ډېر زیات ضرورت دی. که مونږ مطلب څه هم په دنیا کې څه هم کار کوئ نو اول په هر ځای کې د امن ډېر سخت ضرورت وي. نو دا علاقې چې کومې دي چې کوم باندې زه خبرې تېرې کوم حقیقت هم دی. خیر اوس الحمدلله هغه شان بدامني نشته دی زموږ په پاک فوج او زموږ ریاستي ادارې طرف نه چې کوم دی په دې باندې ډېر زیات کوشش هم شو. انیهو دا ټایم چې د مو ډېر ګرون ملګری عرفان الله د ټانک نه چې کومه د پروګرام کسي مننه دی کوم عرفان الله خانه چې تو سره دره ټایم میلاو شه. میږه ډېر سینیر جرنالیست دی چې تو سره دره ټایم میلاو شه چې پروګرام د وکړای. ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تړای ماشه جناتی شه په جنات شه شایې ډېر شه الحمدلله. ته شایې زه خو شایې خو څوک یې حکمت خبره در سره کوي. حکمت خانه څرنګه یې دا څه د تر پر لوړ ډایرکټ مې ونی په باندې مو چې خدا په چګي کې اخري سلګي وا پارینده دا کاسه پریس بوله پارینده خا پته شو حکمت چو وې نن د مش خبره ترې وشو به چمرکند باندې د باجاوړه دغه علاقې بارش چې مخشر ودلی دی چې نیت جوړ د چې ان شاء الله دور د خو پیدا خا مخادر مجدر اکشه د علاقې ماشاءالله تر پر خلق ډېر خوځه خبره وکړلې د نه را علاقې چې وصله ودا چې مارکان هم معنا چې تکا وال د تو نه ور وې دا وال زال نه په دا چې دنیا د ډېر او مشته صحیح وتا سره دا چې خپل شيوري ہے او جیوره ټکی مې د ورته ماشاءالله جیوره کاروانډې شریکای سره حقیقت خبره دوی خو خلک ته یوري ورته کوي درته وای چې د څه پروګرام د درې مې د علاقې ته ان شاء الله ویله به نو سیدا خو خوان د پراسي خو داسې د ډیجانا لکه علاقې ډېر دی او بل مصرفيات ډېر وی کیر مسالې وی بل بچي وی رزق مسالې په تلاش شي سړی ډېر ملا او کیما چې غنیاته به داورینا ټیمینا ای وتلی ای سره دلی ای چکرې مې والی دي ډېر زیاته تلی دا سوات ملانجا به دیرو دا پلونګای دا له پوس وت متو سے پتارا باندې ډېر تلی بالکل چکر د والی دی وسته پروګرام چنیا تشتا کنه یا بس تی بوډاش و د مانل نه مالا بوډا کول چې رښتا خدای نه خپل وګونه سره شرایه سره دیوره شری ته برابرۍ دی چې لاسي به ورسي ان شاء الله درې میوه دا څه خونه دوکنه خو ته نه دا پښتنه کوم چې ته دا یو جواب روکا چې دا غته د بجلی میټر سمرا بیل پرې کاوه میاسته دا درو دره دا پښتنه مرخه کاوه خدا زړم بیسلچ کې خواشول وی بیا ورجه کې ما ته داس کې سره تا وکړي چې خپام کې دا یې تنخه پته ده چې تنخه د سمرا به مو ته پته لګي دا ته دمره شری ده کنه دا پروګرامینګ اورو په تخریب ده بم مو دغلې ته تاسو ډېر وخلې زوی نه چې ته دمره وطني نرکته چې د دنیا پښتنه بس غلای شه استمر راغی حکمت ډېر مننه ده کو تانک یو اوکې السلام علیکم د خدای په امان تانک یو حکمت و میر سره د باندې نه مننه مډر ګرون د میژه ډېر تکړه ملګری جنید خالد یې چې باجوړ قدرتی حسن پشتو ثقافت اور سیاستی مواقع سے مالا مال علاقہ ہے. سرسبز وادیاں پہاڑ چشمے اور روایتی مہمان نوازی یہاں کی شناخت ہے. حقیقت خبر دو اگر مناسب توجہ دی جائے تو یہ خطہ ایک پرکشش سیاتی مرکز بن سکتا ہے. اور آپ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جنید خانہ بالکل دا خبر دو حقیقت ته چې مو ډېرې خبرې مو په وزیرستان باجوړ خیبر یعنی مو تقریبا کوشش راوند دی چې میر کې نادرن ایریا دی زمیر صاحب کا چې کې فاټا ایریا وی زمیر زمزلا دی نو د مو کوشش دی چې په دغه غونډه باندې ز خبرې تیرې وک خلک ته اور سپیشلی د مو حکومت ته بار دا ریکوست بار زدا کوشش کاوه چې داسې علاقې ته توجه ورکړي ټوریست پارټي نه جوړ کړي. حقیقت درته یم چې په یو ضلع کې دوه ټوریست پارټي نه جوړ کړي د هغې ضلعي خلک ته د بل طرف ته د تګ ضرورت نشته دی د کاروباري د پوره یا چې کم د نوکریو دپاره په نورو علاقو کې د ګرځېدو ورته ضرورت هم نشته. هغې ته به په خپل کور په دروازه یعنی ډور سټیپ باندې به هغې ته بزنس وي هغه په خپل کورونو کې به خوشحاله وي. اني هو مننه دی کوم حامد جان سلام زه حامد جان یم پروګرام اور ما ډېر ښکلی دی ډېره مننه نهرلای ایډي بای اوکې ضرور او مننه تانک یو. او بل کوشش دا وکړي چې کم کسان لایو دا ټایم پروګرام ګورو نه شیرینګ لازمي وکړي. زما ډېر ګران کلیوال او پړوسی مزمل خان پروګرام ګوري مننه کوم تانک یو. یو کالر ته ورځم ټایم را سره بینتي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي بس یہ برابری طبیعت د حالات رغ دي شکر الحمدلله ورر میں سیک دی کی موتنا
بس خیاط خبره کوم د بنو نه. فیاض خان څرنګه یې؟ صحیح کوم الله فضل الله بس پروګرام مې دوره ده مو چې کال تا وګو. مننه. اچھا درته وای چې نن میژه په چمرکند باندې خبرې دي د باجاوړ نو چیرې تللی باجاوړ طرف ته چا کار لګېدلی دی یا تاسې باني داسې یو کښله جوړته وشئ چې چیرې میژ د ګرمي شویر منډی کي بانی سے او بانی دا دریا کوم د جرکی سے کنه دا کاټه ملوینا دی پره را او په ګرمه عمره کې دا ګرمي شه د کمیز غوله بوتللی خو غرمه و نړاولي نا با خو نه میرو وسه ولم به کورما سره تا دا ورا کندو ها و خلم به دی خو وسو دغه بعد بیا ش ګرم شه غرمه د داسې توت کی کنه نا امید خو ګرمي سره دی دا ټریکټرون چلای دا ګرځا ورې دا دان طرف کوای ټریکټر خو چې چلاوي بالکل داسې ښکارې لکه هغه سجی نه کی جوړه چرګ نه سجی چې جوړای کی وګا ما له نه حقیقت خبره ده د غرمه د چې ډیر وای کنه داسې سیر سپین شین عجیب عجیب رنگینه در شروع شي دا خو یو کاس روغای کنه ها به وای چې دا ټریکټر دا ورته وه تیر رنگ یې دا چې ته په دا کورما مې تاسو سپین دا ورور سپین ساده خوشحال د غوړ ورور ډیره مننه تانک یو فیاض خان چې کال دی وکړه اوکے صاحب ډیره مننه تانک یو فیاض ورور امیر سره د بنو مشته کال کړه مننه کا او خپل خبره اترې د سره یو دوه کال سره خبرې کوي د لایو ټایم چې کوم د فیسبوک لایو هغه ټایم سره ته راسي سلام نامعلوم افریدیا د ټلنا سلام فضل درمان ته علی مولا ته مظلوم وزیر ته وعلیکم السلام مننه تانک یو غلطه ورته بیا یو سو کامنټس په میسج به هم السلام علیکم وعلیکم السلام ایڈی بھائی हेलो हेलो शाहीन है मेरी भाई जी आवाज د इलेक्ट्रिक का तेज शा मेरे भाई जी सो खबरे की शाहीन है मां हाँ शायद څنګه خی جوړیه ایڈی भाई خی مړه کال مې نه مليږي سر کال دې نه ملاویږي ودرېګه زه یو منشي درلېګم خا بیا غله موبایل ورکا رولا کنه شاید څه ویل غوړي ایڈی भाई بس علاقې باندې خبر شو غړې کنه ها بیا ته په خبرې کوي کنه نو مزه باندې تایم نو ها کتر تای کزه تایم نو ترتا ویا اره ایڈی भाई کنه ارته د خپل علاقې خاله کنه بیل خل کنه کومه علاقه لکه اوسه مو علاقې ته چې راشه کنه دې طرف ته حاله کرستو جنا کوټ طرف دې اوسه ګورنا شامانه نه ده کوم تانک یو ان شاء الله دې ته درومي ښه ایڈی भाई جی هاته ځګانا والا غوړي چې بس کوم روشني خپل زون ته ولا غوخه په موبایل باندې مننه تانک یو شاهد خان موږ سره جنا خورنه مننه عیان خان جی والو مالا پوه نه شوم او وای چې عیان خان جی سلام کوم وعلیکم سلام عیان خان ستړي مشه هر کلی سلام برو څنګه یې زما پهلا اس ام اس ته ایم رشما په خبر نه دی ک پکار سلی کړي د رشما ستړي مشه هر کلی سلام ایډی کینګ اف د شورا ور سلام کینګ امرتن ها فرام بشاور دی خنا څنګه مونږه چل دی اټس میری کینګ امرتن ها بالکل ټیک ټاک چل دی میرا ستړي مشه او بل څوک ته سلام خا دا میسج دی بیا را لګلې دي او عیان جی خان والو مالا کسد لیکلی خان والو مالا کا جی والو مالا مننه تانک یو پلیز امیر برو تا وایا چې په کال راشه ماته شیرونه وایا ز ریکارډینګ کوم رمشا بخار فرام خیبر اچھا چاته وایم امیر ته وایم دا امیر اچھا امیر بنو والا اچھا زموږ مرګ او ضرور ان شاء الله راضی با نایس برو تاسو شو ته زما سم ویټ وی آی ام رمشا فخر فرام خیبر اوکے ضرور ډیر مننه د کوم تانک یو ز یما فهیم وزیر د نارت وزیرستان نا आवाज د بالکل اوکے د ډیر مننه تانک یو فهیم خان چر انفارم دکړه ایډی لیوانه تاسو ته اس ام اس وکما او ټل ریډیو ته هم اس ام اس کومه لیونې ډیره بیماره وي لږ تاسو سره ټایم پس وي ماته تو مینوالو یو شانته دي ارجګان هم او یو شانته دي او ماته مې پس وي 400 تعلق نشم خاصه دی لګلی وی چې ځان ته صوبه مقصدی لیوانه به د اخیری یو دوه الفاظونو باندې پوه نشو مننه تانک یو شیر عالم شکای ایډی میش پروګرام نه وروي
کله مې په پروګرام کې پښتنه کاوه. دا شیر عالم خان رشته ته خورخاور کې دا چیرې وي. کبیر افریدي سلامونه په خیر راغلی. بریتو ماما څنګه یې؟ بالکل ډاګې ما بریتو ماما واه کیا الفاظ مننه. زما د فیسبوک چې کوم لایو ټایم دی نو هغه سرته رسي او نن زموږ خبرې ترې زموږ کیسې وشوې په چمرکټ باندې. حقیقت هم دا دی چې هر سړی دلته یو خبره وکړه چې زموږ د علاقې بې انتها د ښکلاګانو او د حسن د قدرتي حسن نه بې انتها مالامال دي. زما ضلع کې چې کوم ځایونه دي هغه چې کوم ځای هم باندې زه خبره کوم خو صرف او صرف دلته یو څیز بې انتها ضرورت دی چې هغه زموږ ته د ګورنمنټ د سایډه چې کوم توجه د دې علاقو ته بیا سپیشلی زما چې کوم ټوریزم ډپارټمنټ دی یا زموږ دې سره ریلیټډ کوم نور ډپارټمنټس دي او صوبایي حکومت چې کوم دی هغې ته پکار دی چې په دې خبرو باندې لږ توجه ورکړي. زما د علاقو ته او دې علاقې کې چې کوم سهولیت پکار دی ټوریزم دپاره نو هغه دلته پرووایډ کړي، ټورست سپاټونه جوړ کړي چې دې خلکو ته په خپل کور دننه کاروبار پیدا شي. او د دې نه به حقیقت درته زه دا وایم چې دومره اکانومي به جنریټ کېږي چې هغې به زما پوره صوبه چلوي. خو صرف د حکومت د توجه ډېر سخت ضرورت دی. زه هم راغلم زما کزن پروګرام اوري زما ورته سپیشل سلام وایه. زه کبیر افریدي فرام برکمبرخیل. نو کزن نوم دی ولې نه دی ایډي بای کال بالکل کال ته به زو نهر الله خانه خو زما د فیسبوک چې کوم لایو و نو هغه سرته رسي. د ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې چا لایک او شیر کو چا کامنټس وکړو. د ټولو ډېره زیاته مننه. د فیسبوک د لارې نه در غواړم اجازت او پروګرام به 2 بجې پورې زموږ او تاسو جاري اینډ ساري فیسبوک نه